خپل هغه علاقه کې داسې یو دهشت یې پیلو کړی چې خلک څه هغه خپل کور والا به ترې هم د دې نه یارېدل، یاره به یې کوله او پولیس ته به نه راتلل. د دې کمې خو زه یم چې نشم پوره کولی په یو طریقه چې د څلور خوریانو یو ورور و. په دغه دوره کې یو غلطي ترې وشوله چې ومې پېژندی که نه، نو چې دی ورته ویلي دغه ملزم بیا پې فایر کولاو کړو دلته یې ویشتلو. موږ هم د خلکو ته دا پیغام دی دا مسج دی ستاسو په ترو باندې چې را کم از کم د خپل ځان د خپل مال لا خیال ساتي. غیر السلام علیکم، زه یم ستاسو قربا دین محمد مومن او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. د پیشتخرې تاڼې په حدودو کې یو هفته مخکې یو افسوسناکه او دردناکه واقعه رامخته شوې وه چې 19 کلن هلک چې نوم یې شازیب و، هغه د شکمارو د لاسه قتل شوی و. هغه شازیب قتل کې چې کوم ملزمان ملوث وو هغه پولیس کامیابۍ سره چې دی گرفتار کو. جدید ساینسي طریقو سره هغوی تفتیش وکړلو او هغه ملزمان یې گرفتار کړو. ملزمان څنګه گرفتار شولو موږ به دې حوالې سره د پولیس افیشل سره هم خبرې کوو او د مقتول ورسا سره هم خبرې کوو. راځئ موږ سره ځو. په پیشتخره کې ځوان زلمی 19 کلن هلک شازیب چې کوم قتل شوی د هغې والد صاحب مرتضی سره موږ دا وخت ولاړ یو، دې نه به معلومات کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ جي دا پیښه څنګه رامخته شوې وه، دې حوالې سره لږ تفصیل راکړئ. دا جی زما زوی محمد شازیب د 9 کلاس کې سبق یې ویلو او جم یې به کول، بس هلک و ایله 18 سال عمر یې برابر شوی، شناختی کارډ اپلای کړی وه، یو څو ورځې بس پاتې وې پکې چې شناختی کارډ به یې راغوښتو. نو به دې موبایل اخیستی او دومره ګران هم نو به دې غلو ته یې اخیستو او دې مزاحمت کړی نه یې ورکولو. نو بس بیا لاره کې چې کوم دی دې شهید کړی دی، ډزې پې کړی دی، وال ټکول یې ورسره کړي دي. نو هغه شکر الحمدلله پولیس ونیوه او ما خو په پیله ورځ هم دې ته ویلي وو چې انشاءالله پولیس چې کوم کار دی هغه ډېر فاسټ دی. نو زه خو دا وایم چې دې هلکانو ته وایم دې مشرانو ته که څوک تاسو نه موبایل اخلي ګاډۍ اخلي ورکوئ وله، مزاحمت مه کوئ ورسره. هغه دپاره پولیس شته، انشاءالله پولیس خپل کار ډېر بهتر طریقې سره کوي او انسان ډېر قیمتي دی، دا چې لاړ شي بیا نه راځي. څه ټیم چې دا ستاسو د زوی نه موبایل اخیستل هغه ټیم ستاسو د زوی سره نور څوک وو؟ نه جي یوازې غوردانه خو ما سره تلو راتلو، بس په دې ورځ یې ویل چې یاره زه موبایل کې ګلاس اچوم. نو بس هلکان دي ګرځي، نو به دې پلازې ته وختو ګلاس یې واچولو چې راکوز شو، بس دا هغه لوی زما ورسره خبرې وشوې په تاڼه کې. نو دې ویل چې یاره موبایل ورسره و او موږ 2 کسان وو، نو بس موږ له یې موبایل نه راکولو. نو بس بیا موږ وویشتو، بیا چې ولګېدو وایي بیا یې منډې والې راپسې، نو بیا ورسره موږ څوک سپېړه کړې ده او جي. نو به زه لکه مزاحمت د وجې هغوی بیا فایرنګ کړی؟ نه پیل یې ویشتی دی که نه، او پیل یې ویشتی نو بس ستا زوی ورسره مزاحمت کړی و؟ مزاحمت یې کړی و، بس او دې ورته چې موبایل راکړه، بس ډز خو یې راباندې هسې مو وکړو، نو بس هغې وله نه ورکولو. دې ورپسې منډې والې، بس کم عمر و دومره یې مازغو کار نه کولو. دا راته ووایئ جي تاسو ته څومره وخت پس اطلاع وشوله چې یاره داسې واقع شوې؟ یاره دا واقع چې کوم دا 6:30 بجې زما خیال د شوې ده او ما پسې 7 بجې داسې په 10 منټه کم دغه ټایم کې ما پسې رنګ راغو. نو به چې زه راووتم بس بیا امبولانس کې چې رسېدم بس هغه غریب بیا په حق رسېدلی. څه به وایي جي داسې ځوان زلمی زوی یو دم اچانک لاړ شي؟ نو الله د دې کمې خو زه یم چې نشم پوره کولی په یو طریقه چې د 4 خوریانو یو ورور او ډېر ګریټ و او ماشاءالله دیني لحاظ سره هم ښه و، 9 کې سبق ویلو او ټول یاران دوستان یې کاریانو، د هغې هم زه ډېر شکرګزار یم چې ډېر غټ ختمونه ورپسې وشو او هغې الله خپل رنګ وروړو، نو ملزمان ګرفتار شو. تاسو خپله څه کار کوئ؟ زه جي انډسټري روډ باندې حیات آباد کې د خیرات والا شاپ ته ځم، مدینه انجینرینګ. ستاسو همدا یو زوی و؟ زما جي بس هلک یو ماشومان یې 4 او یو مې کشر زوی دی، داسې 4 کار و. پولیس طرفه چې کومه کاروي وشوه دومره لنډ تنګ وخت کې یو هفته کې ملزمان ګرفتار شو، دې حوالې سره به تاسو څه وایئ؟ د پولیس نه څومره مطمئن یې؟ یاره پولیس نه خو شکر الحمدلله پیل هم ډېر مطمئن وو چې دا کیس نه وشی، ما به دا ویډیوګانې کتې. نو بس بیا د الله په چار نه راولي چې بیا دغه کیس وشو، نو زه خو ترې ډېر زیات مطمئن یم. او نو بل دا ده چې زموږ پولیس کم دی دا خو ماشاءالله نن سبا وخت کې ډېر A1 طریقې سره خپل کارونه کوي. بالکل د پولیس لپاره دا یو ډېر د اعزاز خبره ده چې دومره سخت
کیس چې دی هغه کامیابی سره ټریس کړو، ملزمان یې گرفتار کړو. دا وخت موږ سره اس پی کیډ عبدالله احسان صاحب ولاړ دی، دې نه به معلومات اخلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس پی صاحب دا راته ووایي چې ملزمان څنګه گرفتار شو؟ جی بالکل تاسو ته چې ما څنګه ویل دا پیورلی موږ په هیومن انټیلیجنس باندې اریسټ کړی دي اور هلته څه داسې کیمرا نو چونکې قبرستان دی کیمرا یا داسې نور داسې آی ټي ریلیټډ کار موږ نشو کولی په دې کې ټیکنیکل کار موږ نشو کولی ځکه موږ هلته لوکل انفارمیشن واغشتو او چې لوکل هغه کسان چې په داسې وارداتونو کې انوالو هغه موږ اریسټ کړل او تقریبا 25 پورې کسان موږ دې کې انټرګیټ کړي او اینډ کې بیا دې کې موږ د مین کسان ته ورسېدو. ابتدایي تفتیش کې ملزمانو څه ویلي؟ هغې خپل کنفیشن کړی دی او هغې وایي چې بالکل دا فایر مونږ کړی دی. په هغې کې دوه کسان دي، یو سید الله دی یو شاهزیب دی اور فایر چې کوم دی هغه سید الله کړی دی اور شاهزیب ورته وایي چې فایر پې وکړه. نو دواړه ایکولي ریسپانسیبل دي. دې نه مخکې دا ملزمان آیا په نورو څه کیسونو کې ملوث دي که نه پولیس ته؟ هغې بالکل داسې کنفیشن وکړو چې موږ به دغه شان وارداتونه کول او آیس اډکټس هم دي اور دې سره سره داسې دغه نه دي رپورټ شوی چونکې د دې خپل هغه علاقه کې داسې یو دهشت یې پیلاو کړی چې خلک څه هغه خپل کور والا به هم د دې نه یارېدل، یاره به یې کوله او پولیس ته به نه راتلل. تاسو به څه وایي چې نن سبا د سنیچنګ کیسونه ډېر زیات شوي دي، پولیس هم خپل کاروایي نه کوي، ملزمان هم ګرفتاریږي، دې نه باوجود هم چې د سنیچنګ کیسونه ډېر زیات دي، څه وجه کېدی شي؟ یاره بالکل دا سنیچنګ کیسونه خو کېږي خو دې سره ورسره به تاسو دویم چې موږ ټریسنګ هم ډېر زیات کوو. اوس که تاسو زم پرونه موږ په ټاون تانه کې هم اکټیو سنیچرز نیولې درې، دغه شان په حیات آباد کې تاتاره کې هم اکټیو سنیچرز موږ نیولې دي اور دا کوم چې آیس اډکټس خلک دي که تاسو ګورئ د دې هیسټري اکثر داسې وي نو هغه خپل د هغه آیس اغشتو دپاره داسې واړه واړه وارداتونه کوي، سنیچنګ وکړي، هغه په 5-10,000 روپۍ هغه موبایل خرڅوي او دا سنیچنګ کوي. نو دې سره سره زه په مین کاست چې کوم دی هغه چې کوم آیس دی یا نارکوټکس زما کوشش هغه چې زه هغه کم کوشش مې دی چې هغه ختم شي نو زه دا وارداتونه به سره اتوماتیکلی کم شي. نن سبا نوی نسل چې دی دا زیاتره په موبایل کې اخته دی، چې هر وخت چې کله په لاره په کوڅو کې په موبایل کې به د هغې نو څه پیغام ورکوي داسې خلکو ته؟ یاره دې دپاره پکار دی چې لږ الرټ وشي او داسې سوسایټۍ کې چې کوم داسې وقوعي کېږي چې هغه ګوري چې یاره دا څنګه کېږي چې هغه وارداتونه هېڅ سره نه کېږي. خو دې سره تاسو ته مه ووایي که نه اکثر خلک ان اویر دي چې یاره دا وارداتونه څنګه کېږي، پولیس ته راشي ته په لایف کې اوس فرسټ ټایم داسې وقوعه شوي نو هغې نه بعد کې بیا وایي چې یاره دا خو ما لپاره یو لایف لیسن دی نو هغه بیا اکټیو شي. نو دغه شان دي لږ هوښیارېدل پکار دی چې یاره ما نه لیفټ رایټ په معاشره کې یا په سټریټ کې څوک روان دي، هغه څه منشیات فروش خو نه دی، هغه سنیچر خو نه دی یا څه ګنده سړی خو نه دی. نو غلط خلکو سره ناسته پاسته هم نه ده پکار او لیفټ رایټ ته چې هغه په محله کې روان یا موبایل یوز کوي دا وخت هم دی له پکار چې لږ اکټیو وشي. ګرانو کتونکو دا وخت زه ډي اس پي پشتخره عمر افریدي سره ولاړ یم، د دې کیس حوالې سره به دوی نه معلومات اخلو. جي دا څنګه دا واقع شوی و دې حوالې سره لږ تفصیل راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. 2 جنوري باندې شاهزیب مقتول چې هغه د خیرات کار به کولو د دکان نه فارغ شلو، دکان د په انډستریل زون کې وو، هلته نه فارغ شلو، دلته کسټم چوک کې موبایل شاپس دي، هغلته د خپل موبایل باندې ګلاس چړاوېدو پر دې سره ګلاس چړاو کړلو او پیکج د 500 روپو کړلو، واپس د تلو کور راتلو د قبرستان په دې لاره باندې. دغلته یو 2 کسان دي چې کوم ملزمان دي ونیول شلو، سید الرحمن او شاهزیب مقتول هم دی، شاهزیب ملزم هم دی. دلته دوی چیز کړلو قبرستان له چې کله ورسون دوی په موبایل باندې لګیا چیټ میټ پکې کولو او موبایل ته چپټه کړلو، چې موبایل چپټه کړو د لاس ور واچولو، په لاس دوران کې د په هوی فایر وکړو چې موبایل چې مزید دوی مزاحمت ونه کړي، چې فایر وکړو د ملزمان مخکې لاړل، چې مخکې لاړل د ورپسې ورمنډه کړل او دوباره دلته بیا لاس ور واچولو او مشتګربانی ورسکوله. ځکه د موبایل کې د ډېر زیات دغه د پکې ټول ریکارډ او پکې هیستوري او پکې او د پر راتلونکو ورځې کې والد سی ویل چې د واده هم دغه منګیتر سره لګیا او پکې موبایل د پر ډېر زیات قیمتي او دوباره لاس بیا وروشل. خو دغه دوران کې یو غلطي ته وشوله چې اومې پیژندې کنه نو چې دا ورته ویلي دغه ملزم بیا په فایر کولا کو دلته ویشتلو دا راته وایي چې دا پولیس د پاره یو چیلنجینګ کیس و چې ملزمان څنګه گرفتار کړ. هیڅ شک نشته دا لږ چیلنجینګ کیس په دیو چې نور اکثر لا داسې بلایند کیس چې پای کې خامخا پولیس له انیشلی س کلو ملاو شي، سی سی ټي وي فوټیج ورته ملاو شي، په جیو فینسینګ شي، ټیکنیکل ګراوند سی ډي ار وغیرہ باندې دا وشي، آی وټنس ورته ملاو شي، بعد کې ورته وي خو دا هیڅ قسمه ایویډنس پولیس له ترلاسه نشو. په ابتدا کې بیا موږ مختلفو زاویو سره د تفتیش وړاندې کړلو، موږ په دغه سراوند کې چې څومره لوفر لفنګ وو، آیس اډکټډ خلک وو
او داسې ګندګیر ټایپ و د هغې موږ پکړ دکړ شروع کړو هغه مو انټاروګیټ کړو تقریبا 25-30 کسان دې کیس کې موږ انټاروګیټ کړي او دغه مدد سره موږ بیا هیومن انټیلیجنس په مدد سره موږ اصل ملزمانو ته ورسېدو او اصل ملزمان مو ونیول. دا وخت جی زه اس ایچ او پشتخره افتخار احمد عرب بابا جانی سره ولاړ یم. د دې کیس حوالې سره به دې سره خبرې کوو جی څه به وایي جی پولیس خو ډېره غټه کامیابي ترلاسه کړله او ډېر لنډ وخت کې چې دې ملزمان ګرفتار کړو دې حوالې سره به تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وړاندې خو ستاسو ټولو ډېره شکریه مهرباني. دا خو د 2 تاریخ وقوه د ماښام اوس پسې دا وقوه شوې وه. موږ په ټیکنیکلي هم کوشش کوو سی سی ټي وي خو ټیکنیکلي موږ ته د دې څه لوکیشن وغیره ځکه چې هغه آف و. اخري کې یو ویډیو راله په دغه دوران کې سی سی پی او صاحب ایس پی اپریشن صاحب په خپله باندې دا کیس چې کوم دی دا د دې مانیټرینګ کوو. ایس پی صاحب ایس پی کینټ صاحب او ډي ایس پي صاحب زمونږ د سربند سرکل په خپله باندې په موقع باندې په دې ټول کیس په انټاروګیشن کې په خپله په ذات خود موجود وو. دغه ویډیو نه موږ سټارټ واغوستو تقریبا 25 نه 30 پورې سسپیکټ کسان دی کې موږ انټاروګیټ کړو. اخري کې پکې دا کسان راووتل. ایس پي صاحب خو ویلي چې کوم سی سی ټي وي فوټیج کې دوی راغلي نو هغې کې مخونه نه ښکاره کېده نو بیا شناخت څنګه وشلو ملزمان؟ په هغې کې دا و چې دا یو کس چې کوم دی د سید الله عرفي ګوپي چونکې د په علاقه کې ډېر غټ دهشت و ده به د خپل ګیټ اپ چینج کو را چینج کو. د یو سپین څادر استعمالو د وقوې په وخت کې کله به چې دغه وقوه وکړه سپین څادر به استعمال کړه د وقوې نه پس به دا څادر د بل ځای یو بل کس سره کېښودو. نو موږ سی سی ټي وي نه چې د څادر ځکه چې هغه څادر هغه ټایم کولاو کو بیا یې داسې اوږه باندې واچو نو موږ معلومات وکړو نو خلکو ویل چې یاره فلانکې دا څادر استعمالوي. پولیس خو چې داسې شګمارانو رازنو خلاف چې کوم دی ډېرې ښې ښې کاروانې وکړلې نو دې نه باوجود هم چې کوم دی پوه شولې بعضې موږ ګورو چې یاره داسې دي داسې ډاډه راشي او تمانچه کېږدي په کس باندې هغې نه پیسې والي موبایل نور څه قیمتي سامان ترې والي. دې حوالې سره به تاسو دا کیسونه ولې نه کمیږي؟ سو خو اصل کې دا ټول ډرګز یوزر دي آیس اډکټ خلک دي او څوک پکې پوډر موډر مسکي یا مثال په تور یو سړی چرس مرس دغه منشیات دي استعمالوي. سو خو دا هم دي او څه خلک هم احتیاط نه کوي. زمونږ هم دې خلکو ته دا پیغام دی دا میسج دی ستاسو په ترو باندې چې یاره کم از کم د خپل ځان د خپل مال لا خیال ساتي. غیر داسې شاړو ځایونو کې او داسې غیر ضروري ځای کې چې ته هر چا سره نن سبا قیمتي موبایل وي کم از کم دا کمزوري موبایل چې سړی نوی موبایل هم د لکو روپو نه چېرته کم موبایل نشته نو خلکو ته هم زموږ دا میسج دی چې د خپل ځان او د خپل دغه ډېر خیال ساتي. ګرانو کتونکو په ننني رپورټ کې تاسو د پولیس موقف هم وکتلو او د مقتول د والد خبرې هم واورېدلې. یقینا چې 19 کلن ځوان زلمی هلک صرف د موبایل د وجې د دې دنیا نه لاړو. دا وجې زمونږ د نن ویډیو آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.